د اسلام خلاف کتاب لیکو خو چې کله کتاب اختتام ته رسو نو بیا مسلمانو الله اکبر د نبی علیہ السلام دور را تریات کو چې کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناسو په جمعات کې د ابو سفیان دی ټول براتل غوږ به وتی خو دو تاسو ویډیو ګوري بیا روسته باس کو خج د انګریز سوی. Islam is a danger decided to write an anti-Islam book, which started as an anti-Islam book, changed into this search for God, and it ended up me becoming a Muslim. Islam is a lie. Islam is a danger decided to write an anti-Islam book, which started as an anti-Islam book, changed into اسلام وی ډیر ډینجر مذهب او زما پانس کې خطرناک مذهب د خون یعنی مطلب د خون خرابه مذهب ما وی د دې خلاف کتاب لیکو چې کله ما کتاب شروع کو نو ما ول نوم سکی خو د الله تعالی شان الله په کم ځای کې دی خو چې کله ما نو چونګې د کتاب لیکو کنه د بخامخا د اسلام سټډي کوله نو اسلام خو ډیر عجیب مذهب دی د خو ما ته بدنام کړی د دین اسلام غزال یو خسته اخلاق لري نبی اسلام ډیر عجیب اخلاق دي زما د اخلاق د وجه نه خو زګه د فسادات شروع دي کنه الله اکبر کبیره جناب نو کله چې ما د اسلام سټډي شروع کړه نو چې کله ما کتاب اختتام ته رسو الله نو زبیا مسلمانو ما الله اکبر کبیره ګورم اسلام ګډي عجیب اثر دي خو زما واستو معاملات ولډیر نقصان ورکړي اسلام الله اسلام له څو نقصان نشي ورکول خپل ځان له نقصان ورکو خو بیا مې نبی اسلام چې وکړه په جمعات کې مکه مکرمه کې کنه نو د ابو سفیان او د عتبه شیبه او د ابو جهل وغیرہ دوی برالل او نبی علیہ السلام ته به داسې غوږ کې خو چې دا سوی الله نبی اسلام خو تلاوت کو کنه دا سه عجیب کشش په قران کې پروت دی زما په غټ کتاب قران مجید کې دا سه اسلام کې دا سه اثر پروت دی چې دا ټول براتل او نبی رسول الله ته به دا سه غوږی خو چې دا سوی الله اکبر کبیره او کله چې بیا نبی اسلام ورڅ ختم کړه او دوی چې بکرت لا ابو سفیان دلی و غیره بیا به یو بل مخامخ ورلل او وی به چې تسکه ابل به چې تسکه یره یو به زرا غلم بل به زرا غلم قسمونه به یو بل ورکړه چې بیا به ناراضو ګوره خو په سباله چې بیا قټیم شو کنه الله قران کې غډې عجیب سر دی کنه دا خدا اغه زړونو د پاره ډیر عجیب نور دی کم چې جم دی مړ زړونه به اس اثر په مړو زړونو باندې نه کې الله اکبر نو کله چې باغ ټیم شو کنه ته په سباله به بیا را منډه وکړه بیا به ودرېدل سو ورځې داسې خبره را لخه ما واستنو سو پیری داسې وشو بیا په اخر کې غټ قسمونه خړل نو بیا به نه راتلل او ویل به خبه ول چې دا دین حق او سچ ته الله جنابو زما دین اسلام دا ډېر حق او سچ مذهب دی د انسانیت په ډېر غټ قدر پروت دی ګور زما نبی فرمای کنا فإن لم يجد فليلقى اخاه بوجه طلق د نیکی اسکار دي خو چې مسلمان سره په خندا پیشانی سره میلاو شي کنه ولک دی تو خندل مسکا دی اختیار کړه الله وای په دغه باندې هم د صدقې ثواب دی زما اسلام خو نه چې مړ چې د انسانیت له څومره عزت ورکړی کنه داسې په یو مذهب کې هم نشته لاوله کې لاوله چې بخزه بیمار شوه نو په کوټه کې به وغورځول او د سپي بشا خوراک په ود ورشتو الله چې اسلام را لې الله نو څومره لوی مقام ولا ورکو زما اسلام چې را لې یو بل ته بد نمونه نه وایي کنزل به یو بل ته نه کوي غیبت کول د خپل مړ رور غوخي خوراک دی د مسلمان د کمزوري چې د غلطه فائدہ واغستا الله قیامت کې بجن الله بجن ما خواړي لا څومره اسلام زما مسلمان له څومره انسانیت په یو سپی باندې یو سپی ایو بدکار خزي پیوبوس کړي الله د دې د وجنه د هغه خزي الله مغفرت کو مړه نو لکه میګانو ته صحابه روانو او هغه ځکه داسې خیمه و غیره یا اور لګول الله د کمه به شماب کې میګان ولته نبی اسلام مفهوم داسې د ارشاد منی ته وکړه الله اکبر زما اسلام خو مړه د الف نواله د یی پوری د ټول مخلوقاتو همدرد دی خو نن زما واستاد بد اخلاقو نن زما واستاد معاملات نن زما واستاد یو قسم لا دهشتګردي او قتلونو غارت او غیرت سو وکړه ډېر بدنام کو یو قسم الله اکبر کبیره الله دې بزمن اسلام لاغه ترقی ورګي کم چې نبی اسلام دور کور کړي وا او الله زموږ ایمانونه هغه کی کم چې نبی اسلام دور کیو بس ډېر خسته مذهب الله جل شانه را کړي خو ما ته ګوره قدر نه کوخه الله دې مولا دې قدر هغه توفیق او وسره چې د خپل اسلام قدر وکړو